دویم نمبر د خپلې ښځې په مخ کې د خپلې ښځې د مور او پلار او اهل پسې رد بد ویل نه دي پکار. که د ښځې مور پلار ته ته کنځل کې یا د هغې خاندان ته کنځل کې نو دې سره ستا ښځه خو تا ته څه نشي ویلی، خو ړه کې به نفرت پیدا کېږي، او چې ړه کې نفرت پیدا شي نو دغه ښځه به نورې ښځو ته وي، نو الله به تا په عرف کې وشرموي. زما محترم بل د امامت مسله ده چې امام به څوک نو امام شافعي رحمت الله علیه وي چې امام به هغه کسي چې هغه د ټاپ قاري قرت ټیټ کولی شي، اواز داسې کوي چې خلک په مانځه کې ولاړي نو چې توجه یې نه خرابېږي. بعضې خلک یې لکه زما چې ورپسې ودرېږي نو سوچونه به کوي، ځکه بس تلاوت یې داسې وي، غریب تلاوت نه ورځي، یا تلاوت یې لکه زما ډېر کمزوري، نو بس بیا خلک مړه خلک وایي چې زر ختم کړي بس پوه نه شي. نو داسې قاري به ګورې چې هغه پسې ته ودرېږي چې تا له مونځ خوند درکوي چې دې لګیایي، داسې قاري به ته مستقل امام کې او د امام دغه، ورنه که دما غوندې منجوړه نو هغه مستقل امامتي هم نشي کولی. ذهن ته مسله ده. یا زمونږ امام صاحب وایي، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې امام به هغه کس چې هغه عالمي، که عالم نو هغه به امام کیم نه. دا دوه مسلې دغه شو، ټیک شو. اوس دې کې تاسو ته یو دغه کوم داسې کارونه دي چې مثال په طور د امام د اقامت سره وابستري، تا یو کس پسې مونځ وکړه یا اقامت یې وکړه، اذان یې وکړه، مؤذن د جومات یا اقامت یې کو یا خدمت کو، نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمایي د دې خلکو اهانت جایز نه دی. اهانت پیژنئ تاسو؟ ګویا تاسو ته یو بله په اسانو الفاظو کې کوم څلور کسان داسې دي چې دی یو کار وکړي د انسانیت نه غورځېږي. څلور کارونه که دا څلور کارونه دې وکړه انسان څه کې د انسانیت نه غورځېږي. د ټولو نه مخکې د مسلمان تذلیل دې وکړه، مسلمان د بې عزته که مسلې له رادم د مسلمان تذلیل دې وکړه نو الله به تا هم ذلیله کړي. داسې نشي کېدی چې تا یو مسلمان ذلیله کړو ته الله ذلیله کوي، نه دا نشي کېدی. وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ابو موسی رضی الله تعالی عنه گورنر کړی، نو یو کس راغی څه د مسلې تپوس یې کو، بس او ته غوسه شو، نو چې دونه غوسه شو چې د هغه کس نه د څه کسانو په مخ کې سر اوخریو، ګنجې یې کو. چې ګنجې یې کو دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له راغی ورته وی حضرت ستا چې کوم گورنر دی هغه زما زه ذلیله کړم د خلکو مخکې. عمر فاروق خو جلالي بندو، کس یې راوغوښته گورنر، وی وایه به یې کس دې بې عزته کړی دی، قصاص ته تیار شه، سر به درنه خریمه. گورنر دی جي د ټایم گورنر دی، خبرې ته توجه کوي. هغه ورته حضرت څنګه سر ګنجې کې؟ وی ده زما نافرماني کړې ده. هغوی نافرماني کړې ده نو تا به ځان لا پوه کړو د خلکو مخکې دې ذلیله کړی دی او قصاص به اوس ورکې، سر دې ته ولې خریلی؟ تا له دا حق چا درکړی چې د مسلمان نه سر خرایه؟ هغوی حضرت څوک هم؟ وایي دوه کاره دي، یا خو د دې ذلت په دنیا کې قصاص ورکه، سر اخرایا، یا د قیامت پرز الله ته ودرېږه چې د قیامت پرز دې تا د ګریوان نه ونیسي. کوم ته تیارې؟ نه خو صحابو زما محترمو هغه ورته الله مخې ته نشم ورتلی، دلته رانه بدل واله او سر رانه اخریه. بویې ته چې سر یې تخره هغه ورته نه حضرت ده چې ما نه سر خریلو خلک جمعو، د خلکو مخکې به ته سر خریمه. وایي کله چې اکس گورنر حیران دی چې بهی خلک به څنګه راغونډوي. اوس خلک یې راغونډ کړه، چاړې نیولې ده، یو عام سړی د گورنر له سر خري د ما محترم. ګویا چې دنیا کې د چا تذلیل وکړه دنیا کې بیا اوزي د ما محترم. دا خبره یاد ساتئ. وایي چې څنګه چاړې پې کېښوده لاس یې اوچت کړه، الله زه بدلم اغوستی شم په دا دنیا کې، خدایا د زه ذلیله کړم، چاړې اوچته کړه، الله ما ستا د رضا دپاره ماف کړی دی. ټول څوک سره سبحان الله وایي هغه کسو چې د الله د رضا دپاره ماف کړه، گویا الله د بره نه ورته الهام وکړه تا زما بنده د الله د رضا دپاره ماف کړه، زما رب ورته ما ته د خپلې رضا دپاره ماف کړی د ما محترم. دا څومره لویه خبره ده، لویه خبره ده که نه؟ یو خبره چې مسلمان دې ذلیله کړه د انسانیت نه پرېوتې، بس ته بیا انسان نه. یو دویم نمبر د خپلې ښځې په مخ کې د خپلې ښځې د مور او پلار او اهل پسې رد بد ویل نه دي پکار. که د ښځې مور پلار ته ته کنځل کې یا د هغې خاندان ته کنځل کې نو دې سره ستا ښځه خو تا ته څه نشي ویلی، خو ړه کې به نفرت پیدا کېږي، او چې ړه کې نفرت پیدا شي نو دغه ښځه به نورې ښځو ته وي، نو الله به تا په عرف کې وشرموي. زما محترم د خپلې ښځې د خاندان تذلیل نه دی پکار. بعضې خلک وایي یاره چې پلار دې دله و، ښځې ته وایي داسې که نه، او پلار یې بد کړي چې تا له لور در کړې ده که نه، دی بد کړي دي چې تا ته خپل د خپل وجود ټوټې درته حواله کړی ته ورته یې د دله لورې، دا مونږ وایو اکثر که نه.
ته دې ته سوچ وکړه که ستا لور د بل مسلمان کور ته واده شو هغه کنځل وکړه نو ستا څه خیال دی پړه دې څه تېرېږي د ما محترمه دا به ته برداشت کړی شي دویمه خبره چې د انسانیت نه اله وغورځېږي چې کله د خپلې ښځې مخکې د ښځې د مور و پلار تذلیل وکړي د ما محترم دویم او دریم نمبر ته اله د انسانیت نه پرېوتې کله چې تا د خپل مور و پلار عزت تار تار مور پلار ته نیغ شوې الله وایي ته مسلمان څه کې ته د انسانیت نه پرېوتې انسان نه حیوان پتا او چارپایي کې فرق نشته چارپایي نه ګډې بیزې چیري هغه مور پلار نه پیژني کنه خور لور نه پیژني داسې په ده کې او پتا کې فرق نشته د انسانیت نه پرېوتې او څلورم نمبر زما محترمو د انسانیت نه اله پرېوتې چې تا د خپل جومات د امام او د مؤذن چې اهانت دی وکړه بس ته د انسانیت نه پرېوتې چې انسان پاتې نشه انسان که اله انسان د دې به د مخاطب عزت کوي زما محترمو او یو بله خبره کوم د ټولو نه عظیم عذاب د دې دا دی چې کله انسان د مسلمان اهانت وکړي د مور پلار بېعزتي وکړي د خپلې ښځې په مخ کې د هغې مور پلار ته کنځل وکړي د عالم مولا طالب د مؤذن بېعزتي وکړي نو د ټولو نه لوی دغه دا دی الله ته د خپلو سجدو هغه دغه ختم کړي الله وایي زه خپل در ته نه پرېږدم ما په خپل در بند کړ ړوله تور کم او ړوله داسې تور کم چې یو تور ټاکې د ده پړه باندې لګي تر دې چې د ده دا زړه تک تور شي زما محترمو یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات